ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات یو پیرا وشوق و محبت سره درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب قابل صدر احترام صدر مجلس، معزز محترم علماء کرام، شیوخ کرام، طلباء کرام او خاص کر دا عاشقان رسول دا مجمع زانونا پگن تعداد کی نن تاسو را جمع ہے. دا لري مرګرو هغه مهنتو چې دوی مسلسل یو مهنت شروع کړو او دا غي په نتیجه کې الحمدلله نن دا ټوله علاقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت کې راوځي دا او په دې ټول شپه کې ناشته دې مجمع کې الحمدلله دا ټوله مجمع چې کوم ناشته دا هغه مجمع ده چې څنګه زمانه وړاندې مولانا صاحب دا خبر وکړه چې پتا سو باندې نن فرشتي فخر کوي او حقیقت دی چې پتا سو فرشتي فخر کوي. ځکه چې زموږ او تاسو بل څه هیڅ غرض او مقصد نشته. غرض او مقصد زموږ یو دی، هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وفاداری. بس داسې لکه دې کې هر یو انسان هغه چې دلته تشریف فرمایي نو د هغه زړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشق نه، د نبی علیہ السلام د محبت نه، د حضور سره د وفا نه، د حضور سره د هغه باندې د قرباني دونه زړه چې د هغه زړه نن هغه جوش وکړي. الحمدلله دا دغه علماء کرام برکت او د دوی هغه مهنت ثمره ده چې نن تاسو یو داسې ټولې محفل کې ناسې دنیا جلسې کېږي که نه، پلانکي جلسه ده، ډګري جلسه ده، پلانکي ځای کې جلسه ده، پلانکي دا کومه جلسه ده؟ دا هغه جلسه ده چې دا صرف په یو نوم باندې دا ټول راټول شوي د چا په نوم باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې نه اعلی جلسه بله شته. یو جلسه الله پاک په عالم ارواح کې کړې وه او هغه هم دغه شان یو جلسه وه چې هغه ټول انبیا علیه السلام الله پاک راغونډ کړو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله پاک سردار جوړ کړو. نن د هغې سردار جلسه د هغې هغه جلوه الله پاک په دې لوی مسجد کې او چې دلته لوی اکابر چې دي هغه تېر شوي، ما پیر صاحب ته هم وویل، ما ورته ما ته ځان ډېر بد ښکاري چې زه په دې ممبر باندې کښېنم، ځکه زما څه حیثیت، زما غونته یو داسې ګناهګاره سړی او هغه په دې باندې په هغه شیوخ چې دلته هغه د علم او د تقوا چې دي غرونه و هغه دلته تېر شوي. حقیقت دا دی د هغې نوم هم نن هم په پوره دنیا کې ژوندی دی. په بهرحال دا یو ترتیب و د ملګرو وی نن په ناسته باندې بیان وکړم. زه اکثر په ناسته او حقیقت دا دی زه چې کوم ځای بیان کوم په ناسته په دې وجه نه کوم
پناست په دې وجه نه کوم چې په دې منبر باندې کم خلک کینی د هغې د پوښه ورته مونږ راسو. چدا شیخ معز الحق صاحب رحمه الله په دې منبر باندې تشریف فرما، د هغه تقوا، د هغه علم، د هغې ته خو هغه وایي د هغې علمونه الله پاک داسې ورکړي وو چې د علم اسمان ته چې سړی ګوري نو سر نه ټوپۍ غورځېږي که نه، نو د علم مرتبه د هغې دومره وه، د تقوا مرتبه د هغې دومره وه. نو چېرته مونږ ورته ګناهګار هغه بیا مونږ د هغې په ځای باندې کینو. دا یو ترتیب دی، دا را روان دی، د هغې ترتیب سره مونږ چې دی نو هم په دې ځای د هغې دپاره کینو چې یاره د هغه ترتیب تسلسل چې دی هغه باقي وي بس، او د دې مشرانو په حکم باندې کینو. بهرحال خو نن مې دا عرض کو دا مجمع چې دا صرف د عاشقانو رسول الله الحمدلله، او دا واحد مقصد دی چې د نبی علیه السلام د ناموس دفاع به مونږ څنګه کوو، د نبی علیه السلام د تاج او تخت ختم نبوت دفاع به مونږ څنګه کوو، د نبی علیه السلام د عزت حفاظت به مونږ څنګه کوو، د نبی علیه السلام د عظمت حفاظت به مونږ څنګه کوو. ځکه د حضور د عظمت حفاظت، د نبی علیه السلام د تاج او تخت ختم نبوت حفاظت، د نبی علیه السلام د عزت حفاظت، دا په هر مسلمان باندې لازمي او فرض دی. دا نه ده چې دا صرف په علماو باندې فرض دی، داسې نه ده چې صرف په تبلیغي حضراتو باندې لازمي ده، داسې نه ده چې صرف په جمعیت علماء اسلام په مشرانو باندې لازمي ده، په هر مسلمان باندې، که هغه دکاندار دی، که هغه زمیندار دی، که هغه یو ګیلکار دی، که هغه یو فوجي دی، که هغه یو پولیس دی، که هغه یو کرکټر دی، که هغه هر څه دی، د هغه چې شعبه هره یوه ده، خو د دې ټولو دا یقین دی چې د قیامت په ورځ زمونږ او ستاسو شفاعت کوي، نو هغه به مسوق کوي صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل څوک د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه نشي خلاصوي، بل څوک د الله پاک هغه نعمتونه چې جنت کې الله پاک هم پیدا کړي هلته مو نشي بوتلی، صرف یو هستي الله پاک پیدا کړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا په هر چا باندې بیا لازمي ده، هغه دکاندار دی هغه د نبی علیه السلام د ناموس د دفاع لپاره ولاړ دی، که هغه زمونږ وکیل دی هغه به د نبی علیه السلام د ناموس او د هغه د عزت د دفاع لپاره به ولاړ دی. واقعات په دې باندې مشهور دي، واقعات ته به بیا راځم، خو صرف اول دا چې دا مجلس چې دی نو دا د ختم نبوت دی. عزتمندو، دین اسلام دا ملګرو وی چې عوام پکې ډېر دي نو ساده خبرې به کوو. دین اسلام دا د دوه شیانو نوم دی، یو ته وایي عمل او بل ته وایي عقیده. په اعمالو کې تفصیل دی، دا علماء کرام چې دونه غټ غټ کتابونه وایي په دې کې څه د عقایدو کتابونه وي، څه پکې چې دی نو څه وي د هغه د اعمالو، او دا ټوله شپه ورځ دې ته ناست دي، او څوک پې په زرګونو او څوک پې په سوونو باندې کتابونه ولیکي خو هغه لا ختمېږي نه. دا د دغې اعمالو تفصیل دی. بهرحال خو یو طرف ته اعمال دي او بل طرف ته عقاید دي، او په عقیده باندې د اسلام بنیاد دی. بغیر د صحیح عقیدې نه د انسان یو عمل هم په دنیا کې نه قبلېږي، که هغه هر عمل کوي، حتی چې نیک کمو ستا په نظر کې نیک خو هر عمل دی. وري دا مونږ چې اعمال کوو که نه، وایي د مسلمان 40 ګنټې عبادت دی، 40 ګنټې به دې عبادت کې تېري. د مسلمان دکانداری عبادت دی، د مسلمان نوکری عبادت دی، د مسلمان تجارت عبادت دی، د مسلمان فوج کې بد کېدل عبادت دی، د مسلمان په پولیس کې بد کېدل عبادت دی. خو چې کله د عبادت په نیت باندې وي، اصل کې زموږ نیت نن بدل شوی دی، د هغې د وجې نه زموږ دا ټول کارونه الټه شوي. نو بهرحال په اعمالو کې اعمال د انسان 40 ګنټې ژوند چې دی دا د اعمالو نه ډک دی. 40 ګنټې ژوند دی چې دکان ته ځي، دا صادق او د رښتونې تاجر په باره کې کم فضایل دي. د خپلو علماو نه تپوس وکړئ چې هغې دپاره الله پاک کم فضایل بیان کړي. التاجر الصدوق دا به د چا سره د قیامت په ورځ، هغه به د هغه لویو استو سره چې دی په جنت کې اوسېږي. نو نن مسلمان خپل ځان نه دی پېژندلی چې زما شان چې زه په دې دکان کې ناست یم چې زما شان د الله په نیز باندې سره، یا که زه مثلا زه په یو باډر باندې ولاړ یم نو زه صرف د دې تنخوا لپاره ولاړ یم که نه، زه د اسلامي ملک چې دی هغه دفاع کوم، زما شان کوم ځای دی. یا یو وکیل چې ولاړ دی، دا اوس خبره دې طرف ته راغله، دا اوس په دې پېښور کې هغه یو واقعه شوې وه، تاسو ته پته ده، تازه دا کالي کې
هغه غازی فیصل صاحب هغه چې هغه یو خبيث مردار نو دا هغه کله چې هغه مقدمه چلیدا د هغه خبيث خلاف دا طاهر کو نو بهرحال نوم طاهر نو طاهر نو طاهر نسیم دا هغه خلاف چې کومه مقدمه چلیدا انا پیښور وکیلان بیا نه چلول او هغه کوم وکیل چې مقدمه چلی نو هغه کلین شی وبګو دا امریکای چې کله دا سړی ونیول شو بیا لاړو بیا مقدمه شروع شوه نو د امریکای چې کوم زمونږ په پاکستان کې سفارتخانه ده د هغې نه دې نوجوان ته دغې وکیل ته ټلیفون وشو ورته وایي ته دا کیس مه لړاوه تاله به مونږه په کروڑونو روپو آفر ورته وکړو دا به نه درو بیا ورته وایي دمکې شروع شوې دا مقدمه مه لړاوه مونږ به دې مړ کړو بیا داسې کېدا یو د جینکو کله د څه بیا زمونږه چې کله دا مقدمه هغه چلوله نو مفتي شهاب الدین پوپنځي صاحب تاسو ټول پېژنئ هغې ورته ووایي چې یاره داسې حساب دی ته دا مقدمه چلئ نو وکیلان خو د یوې مقدمې ډېرې پیسې لري که نه او بیا چې داسې سیکرټ مقدمات وي د هغې دوی بیا په کروڑونو کې روپۍ دي نو ورته یې وایي چې زه دله یو چک درلېږم مفتي صاحب ورته وایي چې زه دله یو چک درلېږم په هغې باندې به په دواړو طرفو چې هغه کوم دستخط وي چې دا څنګه به بینک کې داخلېږي په هغې اول دستخط وي که وي دا دستخط یې به پرې زه وکړم او وي ته پرې د پاسه ولیکه چې ستا څونه پیسې پکار دي هغه پرې ته ولیکه تا ته به د بینک نه میلاو شي مفتي شهاب الدین پوپنځي صاحب د مفتي صاحب جواب خو دا و خو اخوا نه د هغه جواب وګوره د هغه کلین شی د هغه جواب وګوره هغه راغو ورته وایي مفتي صاحب دا چک واپس واله او وی ما په دې باندې یو ډېره لویه سودا کړې ده او ته څه سودا دې کړې چا سره سودا کړې او ته وی ما په دې باندې د قیامت په ورځ د نبی علیه السلام د شفاعت سودا کړې ده چې د قیامت په ورځ به په دې مقدمه باندې دا زه د دې د پاره لړاوم زه د نبی علیه السلام په دفاع کې د دې د پاره ولاړ یم زه د نبی علیه السلام د ناموس حفاظت دپاره د دې دپاره ولاړ یم چې د قیامت په ورځ څوک هم د الله د عذاب نه څوک نشي بچ کوی یو محمد رسول الله به بچ کوي نو زه د هغه په باره کې ولاړ یم چې د قیامت په ورځ هغه زما شفاعت وکړي وي دې دپاره ولاړ یم دې ته وایي ایمان دې ته وایي ایمان هغه شورش کاشمیری رحمه الله دا شاعر او کله چې پاکستان کې تحریک د ختم نبوت چلیده نو ده به ګیرې نه وه مفتي محمود رحمه الله زموږ د لوی اکابر چې دا ټول به ورسره وو دې چې ده ګیره نه وه خلکو چې په کتله چې دا څنګه عجیبه کار چلوي او دا ختم نبوت یو لوی مجاهد و اوس چې مجاهد و داسې وشو چې په هغې وخت کې بوټو صاحب چې کله په 74 کې دا مسله حل شوه الحمدلله د اسمبلۍ نه نو دې راغو د هغه سره ملاقات وکړو د بوټو صاحب سره چې کله یې بوټو صاحب سره ملاقات وکړو نو بوټو صاحب په ملاقات کې ورته دا وویل مسله حل شوې وه خو په فوج کې یو 3 قادیانیان وو چې هغه په ډېرو لویو عهدو باندې نو دی ولا راغی بوټو صاحب ورته وایي تاسو سره راغلي نو حمله یې پیدا سې وکړه چې یاره د بیرون ملک ویزې راغلي دي که ته غواړې ستا بچو ته به زه ویزې جاري کړم مفتو کې بچرې د پاکستان نه لاړ شي څوک انګلینډ ته څوک امریکې ته او داسې ولاړ شي او که دا نه وي نو دویم دا چې سرکاري ځمکې دي په لاهور کې په اسلام آباد کې ته چې کوم ځای غواړې بچو دپاره به پلاټونه درکړم تا پسې به ولیکم هغه به وایي هغه ورته وایي زه نن د دې سودا لپاره نه یم راغلی سوي د یو ډېرې لویې سودا لپاره راغلی وي بوټو صاحب مال مې نه دی پکار صرف یو سوال درنه کوم ورته وایي څه سوال رانه کوي
وسوال د ندا کوم چې زه نن راغلم جولې مې د دې لپاره راوړی چې د نبی علیه السلام دشمنان اوسم په فوج کې ګرځي، لهذا دغه دشمنان چې دي دا د ملک هم دشمنان دي، دا د اسلام هم دشمنان دي، دا زما د خوږ جانان چې دي دشمنان دي، دا د فوج نه بهر کوه. دا سودا سره کوم، نور مې نه مال پکار دي نه مې ویزې پکار دي، ورنه دنیادار سړی مې بیچاره کې کنه وته هیڅ مې نه پکار. او بیا څه شو؟ بیا چې کله هغه وفات شو نو بوټو صاحب لاړ د چین په دوره باندې، چې کله د چین په دوره باندې لاړو د هغه جنازه کې شریک نه شو. خلک ټول حیران، دونه لوی سیاستدانان چې په ملک کې مړه شي یا داسې لوی خلک مړه شي نو بیا دا ټول سیاستدانان به راځي جنازه وله او دعاګانو راځي، ځکه ټول خو یو مسلمانان نو بیا به ټول راځي چې دعا وکړو. نو هغه رانغی د هغه جنازې ته، چې جنازې ته راغی نو خلک هم حیران وو چې یاره دا څه عجیبه کار شو، وزیر اعظم صاحب چې د هغه جنازې نه رانغی، ځکه دا خو ډېر لوی سړی. چې واپس راغی د هلته نه نو بیا د هغه پورته لاړ، تعزیت یې وکړو، د هغه قبر ته لاړ. چا یې تپوس کوي دا ولې؟ بوټو صاحب ورته وایي ما د ده سره یو وعده کړې وه، وعده مې ورسره دا کړې وه چې دا قادیانیان به زه د فوج نه وباسم، او دا وعده ما لا نه وه پوره کړې، ما ته شرم راته چې زه د ده په جنازه کې شریک شوی یم. د دې وجې نه لاړم چېرته؟ چینه ته. د هلته نه یې اډر وکړو، د دې ځای نه قادیانیان ټول وویستل. چې کله قادیانیان ووته د هلته نه واپس راغی او د هغه کور ته دعا راغله. نو امت کې دا جذبه پرته ده، په هر چا کې دننه، په هر چا کې د نبي علیه السلام دا عشق دا معجزم دی، خو نن لږ شان صفایي پکار ده چې دا زړه چې دی دا نن صفا شي او دا پیغمبري مینه چې دا د هر چا په مخامخ باندې راشي. بهرحال واقعات بیا ډېرېږي، زه به خپلې موضوع طرف ته راشم چې دوه شیونه دي، یو څه عمل او بل څه او په عقیده باندې د دین اسلام سره بنیاد دی. بغیر د صحیح عقیدې نه د انسان یو عمل هم د الله په دربار کې نه قبلېږي، نه لمونځ، نه روژه، نه حج، نه زکات، نه تبلیغ، نه جهاد، یو شی هم د الله په دربار کې نه قبلېږي. ځکه قادیانیان هم لمونځ کوي که نه، هغې هم کلمه وایي که نه، دا یو شی هم نه قبلېږي تر څو پورې چې د سړي عقیده د دین اسلام مطابق نه وي. اوس د دین اسلام عقاید ډېر دي، هغه به تاسو مختلف د علماو نه اورئ، خو په ټولو ایمان ساتل دا د هر مسلمان دپاره لازمي دي، او د کفر دپاره دا لازمي نه دي چې سړی د ټولو صحیح عقیدو نه انکار وکړي. د اسلام د یوې عقیدې نه که چا انکار وکړو دا کافر شو، دا څه شو؟ کافر شو. مثلا چا د قرآن نه انکار وکړو کافر شو، که چا د الله نه انکار وکړو کافر شو، که چا د محمد رسول الله نه انکار وکړو کافر شو. او منل ولا دا ټول لازمي دي، الله به منې، رسول الله به منې، قیامت به منې، دا هر شی به منې. که په دې کې د یوې نه انکار وکړو نو څه به کېږي؟ کافر کېږي. دوباره دا موضوع ده او نن دا وخت چې دا جلسه دا د ختم نبوت په موضوع ده. اوس ختم نبوت زموږ او ستاسو عقیده ده چې د انبیاو سلسله الله پاک د آدم علیه السلام نه شروع کړې. دا سلسله الله پاک په دواړو جهانو سردار، شفیع المذنبین، خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړې ده، بنده کړې ده. د نبی علیه السلام نه پس به اوس بل نوی پیغمبر په دنیا کې نه پیدا کېږي، دې ته وایي عقیده ختم نبوت. تاسو به اورېدلي وي، تاسو ته علما کرام کومه منع کړي هغه هم صحیح ده، غلطه نه ده. مونږ علما کرام داسې وي تعریف داسې کوئ چې جامع وي او مانع وي. څه مطلب؟ داسې پوخ تعریف کوئ چې په هغې کې د نقب لګولو، په هغې کې د ډاکې اچولو کوشش څوک کوي چې هغه پکې وانه شي. مونږ تعریف څنګه کوو؟ د انبیاو سلسله کوم ځای نه شروع شوې؟ ختمه شوې په کوم ځای باندې ده؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس به په دنیا کې بل هیڅ قسمه نوی پیغمبر نه پیدا کېږي. دا نه پیدا کېږي. بله ورځ تاسو ته پته ده زمونږ د نکاحنامو کې هغه نوې ترمیم الحمدلله وشي. مخکې به پکې د ختم نبوت دا حلفنامه چې ده دا به نه وه. په نکاحنامو کې هغه شامله شوه. په نکاحنامه کې باقاعده لیکلي چې نبي علیه السلام آخري نبي. د هایکورټو بارونو چې کوم صدران دي هغې فیصله وکړه. هغې اوس چې تنظیمونه جوړوي په هغې کې باقاعده پروګرامه جوړه شوه، په هغې کې باقاعده د ختم نبوت اقرار پرې ناخلي. نو زمونږ د پېښور کوم ایډوکیټ جنرل چې دی هغه بل ورځ مونږ پرون په یو ځای کې ناستو پروګرام کې هغه راته میسج وکړو په واټساپ باندې، ما ته وایي چې دا حلفنامه درلېږمه دا وګوره چې دا صحیح ده او غلطه ده. حلفنامه کې یې لیکلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नुमा तो फौरन मैसेज को मेरा गलत था, मैं नहीं आएगा राजी हुआ ईसा अलैहिस्सलाम व सलाम बराजी दा बुला कादियानिया में अकीदा द चिना बराजी वो कोई नबी अलैहिस्सलाम न पसबा दुनिया का नबी द आसमान न यौरा बुजी की राजी बकरा नो जमुन मशरान मानदा सिकई ची द नबी अलैहिस्सलाम व सलाम न पस बबल पैगंबर पैदा कीगी ना नमा वतवे ची दासे का चे द हुजूर अकरम सल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। चरता दासी भी कना चरता अक्सर दे हलफनामों मलफनामों की विदा से रुबुबीन बिया वता निशानदही कवई छि पैदा नहीं होगा, पैदा की ही बना द हुजूर न पस बबल सड़े दासी न पैदा की जागत अल्लाह पाक नबूवत वर्की ईसा अलैहि सलाम कला पैदा शवे द नबी अलैहि सलाम न वाह के पैदा शवे द नबी अलैहि सलाम न पस न पैदा शवे लिहाजा पस उसु पैदा श और अगर नबूवत दाओ कि न दा सड़े बिया मुंगा न मानु ईसा अलैहि सलाम मनु छि अगर नबी और अगर नबूवत द हुजूर बहरहाल बिया में होता मुफ्ती साहब नंबर और को मौत इस पे इजलास की नास में बागा सब राबिताओं का जिदा खलाफ ना मोस न सही नागे अल्हम्दुलिल्लाह बागा सब राबिताओं का वागे सही का और दा खबर हम बोरे बोरे अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा चिदे हर मुसलमान अगर पदीजे के वे इस्तेमालो एजुकेशन न तो हुकूमत सड़े जमुंगा ना दे तो अल्हम्दुलिल्लाह द नबी अलैहिस्सलाम पनामुस बाने जमुं सरक लाक वाला में दा उस चिकम मुकदमा चलेगी जमुंगा दा गाजी फैसल से बदी के मेन किरदार दर एजुकेट जनरल अल्हम्दुलिल्लाह मुसरा है जेल त दन्ना भरजी दागा मुकदमा आ खपला बाने टोला मुकदमा चली अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल अरज में दाको कि मानमुंगा संग ओकड़ा अनबियाओ सिलसिला कम जे न शुरू रा खत्म शवी पकम जे बाने रा उस नबी अलैहिस्सलाम व सलाम न बस बबल हिस किस्म नवे पैगंबर न पैदा किए दा हिस किस्म पके सला नबी अलैहिस्सलाम व सलाम फरमाए जमाना पस ब जमा पर उम्मत के देश दासी कसान पैदा कीगी जागा बस के पदरो गबाने बाद नबूवत दावे करी और दा सिलसिला कलम शुरू दा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजवन मुबारक ना कि हुजूर अक़दस सल्लम पनी दुनियाई जुवन के हो ला बरज़खी जुवन ते तशरीफ न वड़े ददगे वखना आखिरी रजेवे पदगे वखना दा सिलसिला शुरू हुआ कि पदरो द नबूवत दावा कौन के खलक पैदा सही दा तगोरा असवद यानसी मुसैलमा कज़्ज़ाब तुलेहा सदी सज्जाह या वखज़ा दा सिलसिला से रवाना वा इसहाक अखरस और दा से अजीबा खलक पकरात ल और बिया पाकिस्तान हिंदुस्तान जो तकसीम न उड़ांदे यो सड़े पैदाश द मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पलूंगा में माला मुम संग हुए दा में कसदन हुए जकद द अहमद बैल दा अहमद दुम बे अदबी दा मुंग बे खुदा बद मजबूरेला मुंग पर किताबों की जकल की पहचान न देना बगैर न कीगी ना नूर दा गट बेवकूफ और गट अहमक सड़े और दा कसदन हुए और दा दासिना चीज इने दा तसन्नु कोम या जज्बात ना बिल्कुल दजलो द तसल्ले न दाजम के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ददन अगट बेवकूफ बली चे सोक द अल्लाह जात न माफ कई सोक द रसूलुल्लाह जात न माफ कई सोक द सहाबे किराम जात न माफ कई सोक द औलिया किराम जात न माफ कई सोक चे द आम मुसलमानान जात न माफ कई ददन अगट बेवकूफ बल सोकी दा वो गट द खरम लगा द खर द खर वेल द खर तौहीन दा हकीकत द हर गुस्ताख रसूल ने देखा स्पी गुस्ताख रसूल ने देखा और यो वाकया हजरत बदी बाले आगम हो स्पी गुस्ताख रसूल ने स्पो के आशिकानी रसूल स्ता स्पोम द नबी अलैहि सलातो सलाम द नामों से हिफाजत करे बिया मुसलमान बे संगे रखी बिया बकरीमी वाला बे संगे रखी तो वो करीमा वे तवे द हुजूर उम्मती मा नबी अलैहि सलाम में क़यामत पूरा शफाअत कई तब ना हुजूर द नामों से हिफाजत तो बे लाजिमी के जिसपे के जागा सरे आगा पदी बने कोई कि ना हम द नबी अलैहि सलाम द नामों से हिफाजत आओ दा इनायत चाचा जी पेजनी अगे वे चिकला अगा अल्हम्दुलिल्लाह टूल मर हम दे तकमील नबुवत और जमियत के देखी मंडी हुई मागवे चे 74 की कला नदी खिलाफ दा मुजाहिरे बके दे नुई मुंग बगरजीदू पदी मुजाहिरों के नुई औरस दा से चलो चे मुंग को मुजाहिरा के रवान नुई माय उस पे रवनी वागा में पजियोगा बांध के नो हाय हाय मिर्जा कादियानी हाय हाय बिचिंदा से वेवे मिलत शान से मख खिलाड़ों भी सोच रहा करा चे ऐसे ना क़यामत पुरुष दा स्पे राशि चे अल्लाह पाका दे सड़ी जरा उचत कड़ो म पर उगे के नवले म माते मिर्जा कादियानी वे जुख मिर्जा कादियानी ने जक मिर्जा कादियानी दास्ता द हबीब गुस्ताख ने जस्ता द हबीब गुस्ताख ने
وسپې مې एकदम د کته راکوز کړه کوترې او بیا مې د الله نه معافي وغوښته چې الله پاکه په دې کې مې راونیسي ځکه سپي هم دا د حضور عاشقان دي شته که نشته او واقعیت تاسو لیدلي واقعیت بهرحال بیانېږي وخت په وخت باندې نو حضور فرمایي چې زمانه پس به بل نبي په دنیا کې نه پیدا کېږي صحیح شوه او مونږ هم مانه داسې وکړه هېڅ قسمه نه پیدا کېږي لہذا دا سلسله را کوم ځای پورې راوستله ده پاکستان هندوستان د جوړېدو نه وړاندې د میرزا غلام احمد قادیاني په نوم باندې یو سړی پیدا شه او هغه په دروغه د نبوت دعوه وکړه نو مونږ معنا اوس د دې خلکو دعوې چې دي هغه مختلف دي نو موږ وایو هېڅ قسمه به نه پیدا کېږي هېڅ قسمه کوم اعتبار سره دا میرزا غلام قادیاني دعوې به راولو دا اول وې زه سیما اول به وې زه مناظر اسلام یم بیا به څه وې بیا وې چې زه مجدد یم کله به وې زه محدث یم کله وې زه ملي نبي یم کله وې زه بروزي نبي یم کله وې زه غیر تشریعي نبي یم کله وې زه د عیسی علیه السلام سور یم کله وې زه د عیسی علیه السلام په شان یم او نعوذ بالله اخره کې دا دعوه وکړه چې زه عین محمد صلی الله علیه وسلم یم او وی د حضور صلی الله علیه وسلم دا څومره غټ کفر دی عین محمد دی وی زه سیما زویلی نبی یعنی زویل وی سوری دا که وی چې زما او سورې دا جدا نه وي که نه ما ته چې بنور کې روان وي که نه نو زما او ستا سورې دا زما او ستا سره دی که چې ما دا وخوا شو سورې به خوا شي چې دا شو نو سورې به مو راشي نو دا خبیث وایي چې زه نعوذ بالله سورې د محمد رسول الله څه مطلب یعنی زه محمد رسول الله او هغه سورې زما چې ګرځي نو څه هغه محمد رسول الله دا یو شی بیا وایي چې په آینه کې چې ویلی او بروزي بروز دغه آینې تصویر ته وایي چې په آینه کې سړی ګوري نو دا دنه چې دی نو دا او دا بار سړی دا یو وي نو هغه وایي نعوذ بالله چې دا په آینه کې دنه کوم ښکاري نو دا محمد رسول الله دی او نعوذ بالله دا بار چې ورته ولاړ نو زه میرزا غلام قادیاني دې نه غټ کفر بل شي او دی وی چې د نبی علیہ السلام راتګ دوه پیرې و نعوذ بالله یو پیر په مکه معظمه کې پیدا شوی بل پیر زما په شکل کې په قادیان کې پیدا شوی نعوذ بالله نو مونږ وایو هیڅ قسمه به نه پیدا کېږي څه مطلب نه به زبلي پیدا کېږي نه به بروزي پیدا کېږي نه به غیر تشریعي پیدا کېږي نه به د عیسی علیه السلام په سوري کې پیدا کېږي نه به د عیسی علیه السلام په شکل کې پیدا کېږي نه به د نبي علیه السلام په شکل کې دوباره څوک په دنیا کې نبي پیدا کېږي هیڅ قسمه نوې پیغمبر به نه پیدا کېږي آیا زوړ پیغمبر به دنیا ته راځي دا د عقیدې سره ختم وسته زوړ پیغمبر به دنیا ته راځي ها څوک به راځي عیسی علیه السلام او تقریبا 45 سال به په دنیا کې حکومت کوي 45 سال عیسی علیه السلام په اسمان کې ژوندی دی الله پاک یې جوړې د قیامت نږدې به دوباره راکوزي او دا وعده نه دی کړی وعده به کوي بچي به پیدا کېږي د نبی علیه السلام پر روضه مبارکه به درود و سلام وي نبی علیه السلام به د درود و سلام چې جواب ورکوي بیا مزید د نبی بیا به وفات کېږي مسلمانان به په جنازه کوي بیا به اخره کې د نبی علیه السلام سره د یو قبر ځای اوس هم خالي پروت دی په هغې کې به د حضور اقدس وسلم سره په خوا کې دفن کېږي او نبی علیه السلام فرمایي زه او زما ورور عیسی علیه السلام په د قیامت پر ورځ داسې راپاسو چې یو طرف ته به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل طرف ته به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منځ کې به زه او زما ورور عیسی علیه السلام راپاسو نو اوس هم د یو قبر ځای چې دی هغه هلته موجود دی دا زموږ ستا ایمان دی نو مونږ وایو هیڅ قسمه نوی پیغمبر به نه پیدا کېږي څه مطلب اوس به داسې یو سړی الله پاک نه پیدا کوي چې هغه د مور نه پیدا شي او رالوي شي او هغه ته الله پاک نبوت ورکړي نه به پیدا کېږي اوس دلته یو خبره بله ده دا سوال چې دا قادیانیان هم کوي په مسلمانانو باندې چې عجیبه خبره ده عیسی علیه السلام چې راشي تاسو وایئ چې دنیا کې نو ما چې تاسو ته وختي دا امانت ووایي چې هغه ته مې ووایي چې دا امانت داسې ولیکئ په دې کې په دې حلفنامه کې چې هیڅ قسمه کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا آئے گا دا آئے گا والا معنی چې دا غلطه ده دا قادیانیانو بیا عقیده جوړېږي نو راضي به دا زمون آئے گا عیسی علیہ السلام په دغه اسمان نه راکوزېږي راځي به دنیا ته اوس د عیسی علیه السلام پر راتلو سره په عقیدې ختم نبوت باندې احساسات پرېوځي ولې نه پرېوځي دقه ته چې دی دا یو عیسایي سوال کړی یو عیسایي د کالجونو د یونیورسټو کې اکثر دا خنزیران ډېر وي نو یو عیسایي په یو مسلمان باندې سوال کړی نوجوان باندې طالب نوجوان
ګوره دا طریقې وي د هغې دا زموږ نوجوانانو مایل کول داسې عجیبه غونته سوال وکړي خلک وایي چې نه دا خو ډېر عجیبه سوال کړی عجیبه نه وي خو د هغې دپاره بیا د خپلو علماو رهنمایي چې دی هغه ضروري وي نو هغه به ته وایي چې ګوره عجیبه کار دی وي یو سړی دی هغه په لاره روان دی اوس ګوره دې خبرې ته ګورئ